کتی او الله به د بد مرګ نه ساتي په بد مرګ به الله نه مړ کوي چې کوم سړی د رشته دار سره رشته پالي نو رشته پالل د قرآن د شریعت یو عظیم حکم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی ورته وی د الله حبیبه زما رشته دار دی او زه ورته غږ کوم او هغه ماته غږ نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی ته دا برقرار ساته دا غږ کول او دا د هغه مخ ته خوري شیندل دي په حقیقت کې کو دی پې پوهېږي دا ته چې غږ کوې او هغه نه کوي دا د هغه مخ ته خوري شیندل دي نو د یوسف علیه السلام ورونو خو یوه ګناه تې دا وشوله چې هغې رشته داري کټ کړله دویم د حسد د وجې نه تې څه ګناه وشوله نافرمانی د مور او پلار وکړله پلار یې خفه نه کو یعقوب علیه السلام پلار دی پیغمبر دی څومره یې خفه کو څومره تکلیف یې ورته ورسو نو د دې بنیادي وجه چې وه هغه حسد نو دویمه ګنۍ د حسد دا وکړله چې مور او پلار یې خفه کړل او پلار او بیا یعقوب علیه السلام مشر پلار یې خفه کو چې پلار باره کې راځي رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب چې داغه په رضا د پلار کې ده پلار خفه شو رب العالمین خفه دی پلار خوشحاله دی الله خوشحاله دی نو یو تینه د مور او پلار نافرمانی وشوله دام ډیره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي هره ګناه چې او کیدی شي چې الله د دې عذاب په آخرت کې ورکړي خود مور او پلار نافرمانی چې د دې سزا الله په دنیا کې هم ورکړي نو یو د دینه د مور او پلار نافرمانی وشوله چې والدین دا ډیره لویه سرمایه د دې سره ډیره ګزاره امام بخاری رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی بخاری شریف کتاب یې لیکلی دی دې ړوند و د ده سترګې نظر نه و مور به دعا کوله وی الله زما د بچی د سترګو نظر واپس کړه دا څومره درنه وزنی دعا معلومیږي نظر واپس کېدل الله زما د بچی نظر واپس که خوب یې ولیده خوب کې ابراهیم علیه السلام ولیده ابراهیم علیه السلام ورته وی الله دی دعا قبول کړله او الله ستا د بچی نظر واپس سار چې مور پاسېدله د بچی نظر الله واپس کړی او روغ شوی او الله تبارک و تعالی تینا د بخاری شریف په شکل کې د کتاب لیکلو خدمت واغست دا د مور دعا وه نو د مور او پلار دعا دا ډیره ضروری ده پکار د چې اولاد د مور او پلار نه دعا والی ډیره دعا تینا والی ډیره دعا نو مونږ چې د مور او پلار د دعا ټیم راشي نو مونږ یې د ځان نه بیل کو د ځان نه جدا کو چې د دعا ټیم راشي نو د دعا نه محروم شو د مور او پلار د ځان نه جدا کو دا د دوی د جدا کولو ټیم نه دی دا د دوی د خدمت ټیم دی خدمت وکړه چې الله درله دنیا او اخر ښایسته کړي نو ډیر ناکام به د مور او پلار سره کوو خصوصا چې کله حالت د بوډاوالي ته ورسیږي دا ډیر د امتحان وخی د امتحان خو خپل وړوکوالی یادوه چې زه دې پلار او دې مور دې ځای ته رارسولی یم رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا زه داسې رکوټی یم او دې مور او پلار دې ځای ته رارسولی یم زه به اوس د دې پلار خیال ساتم د دې مور خیال به ساتم ځکه چې زه دوی دې ځای ته را ورسولم دې ځای ته زه د دوی د لاسه را رسېدلی نو خصوصا د مور او پلار خبرې به برداشت کوو وی دې قاریږي دې مونږ به خبرې برداشت کوو دې ستا ډېرې خبرې برداشت کړي دي ډېرې خبرې دې پلار ستا ډېرې خبرې په وړوکوالي کې برداشت کړي دي دې مور ستا ډېرې خبرې په وړوکوالي کې برداشت کړي دي نو مونږ به هم اوس خبرې برداشت کوو ای به
زمای ډېرې خبرې برداشت کړي. اکثر چې پلار عمر د پوخ شي او عمر د بوډاوالي شي د مور او پلار، نو په معمولی خبره ولا بیا جړا ورځي، بیا جاړي ډېر زر چې بچې سخته خبره وکړي، مورم جاړي او پلارم جاړي. زه وایم پلاره ته خو ډېر د جرګو سړی وې، ته ولې جاړې؟ هغه وایي مولي صاحب ماله جړه په دې وجه راځي چې ما ته کله بچې سخته خبره وکړي نو ما ته د دې بچي د اړوکوالی رایات شي چې مولي صاحب دا هغه ژبه وه چې دې به خبرې زما نه زده کولې او ما د دې ژبې څومره خبرې برداشت کړي دي، نن دا ژبه زما یوه خبره نه برداشت کړي. که پلار دویمه خبره کوي درېمه مړه څه ګور دې جوړ کړي، بس که که نه، بس که شل پیرې خبره مه کوه، یوه پیره دې خبره وکړه بس پوره ده، غلی کښېنه. ته چې راکوټې وې تا دې پلار ته څو پیرې خبرې کړي، څو ځله لګیا وې. مولانا روم رحمت الله علیه لیکلی دی وی پلار بچی سره ناسو نو پلار دی بچی ته وی بچی لوی شوی دی، پلار تینا تپوس کی وی بچیا په دی دیوال سناستی، بچی ورته وی کارغه ناستی. دا پلار بیا بچی ته وی بچیا سناستی، پلار ورته وی کارغه ناستی. بیا ورته دا پلار وی بچیا سناستی، نو دی ورته وی پټه پوړون شي، خدای دې پستر ګړون که خو کارغه ناسته کنه. نو دا پلار ورته وی بچیا زه نظر می کار کی دا کارغه اینما، خو ما پتا باندې امتحان کو، امتحان کې ناکام شولی بچیا. ولی پلارا وی تر کوټې وی او زما غیږ کې ناست وی، په دیوال کارغه کې ناستو، تا ما ته وی ابو څه ناستی، نو ما دې خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. تا بیا وی ابو څه ناستی دیوال باندې، ما دې بیا خوله ښکل کړه چې بچیا کارغه دی. تا به تپوس کوه ما به دې خوله ښکلوله چې کارغه دی. تا یو کم سل پیرې تپوس کړی او ما یو کم سل پیرې جواب درکړی. نن چې زه په دریم ځل وام څه ناستي، نو ته وایي په سترګو ړوند شي خو کارغه ناست. نو پلار به بیا جړه پلار له نه ورځي. نو پلار وی مولی صاحب ماله ځکه جړه راځي چې دا بچې مې راکوټي وو، نو یو به راته وی دا زما ابو دی، بل به راته وی دا زما ابو دی، بل به راته وی دا زما ابو دی. په ما به یې را منډې کولې، یو یو به مې غیږ ته راختو، نو دی به نارې والې زما ابو دی زما ابو دی. نن چې د جدایۍ ټیم شو نو یو یو ته وی ستا پلار دی او بل بل ته وی ستا پلار دی. نو هغه پلار وی دا هغه ژبه د هغه ماته چې به ابو ابو کول، نو ماله ځکه جړه راځي چې دا هغه ژبه ماته نن وی چې کومې ژبې به ماته ابو ابو کول، نن هغه ژبه وی دا ستا پلار دی او دا ستا پلار دی. دا پلاران هوښیاري خو چې مشران شي نو بې خبرو ته خیال نه